السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو بزنس کارډ یعنې د دوکان کارډ یا د بل څه خپل کاروبار کارډ هغه څرنګه تاسو په خپل موبایل کې جوړولی سئ. نو د ویډیو تر شروع کېدو له مخه که چیرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ. پر آل باندې کلیک وکړئ ځکه چې زموږ نورې هم نوې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ. پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه هم نه راځي، بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. او ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې هغه هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. ملګرو، تر ټولو له مخه به تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ. زه په خپل موبایل کې پلی سټور خلاصوم. بیا به تاسو په سرچ بار کې دلته به تاسو سرچ کوئ بزنس کارډ میکر، یعنی بزنس BUSIN بزنس کارډ. دا ما سرچ کړی ملګرو، داسې ما راوړل. په دا کې تاسو وینئ چې دا ګرده اپونه د بزنس کارډ د جوړېدو دي. موږ به دا دویم را ډاونلوډ کړو ملګرو. دا ما الریډي را ډاونلوډ کړی دی. تاسو به دا را ډاونلوډ کړئ، انسټال به کړئ. دا اوس ما اوپن کړی. تاسو ګورئ چې په دې کې کارډ څرنګه جوړېږي. نو ملګرو، دا انټرفیس بعد به تاسو دا انټرفیس مخ ته راوړي. دلته د کارډ سایزونه هم تاسو در معلوموي چې کارډ څرنګه تاسو جوړول غواړئ. ملګرو، زه به پر دا یو باندې کلیک کوم. دلته به تاسو ته در معلوم سي چې څو قسمه کارډونه په دې کې سته. په دې کې مختلف قسمه کارډونه سته. دا دې اوس ما پر دې باندې کلیک کړی. دا ایډ به راوړي. ایډ به تاسو کلوز کړئ له دې ځایه. زه ختم به کړئ. دا دې اوس یې کارډونه راواړول چې دغه سایزونه له موږ سره په دا قسم کې کارډونه چې کوم دي هغه دلته تیار پراته دي. ما چې تاسو به ایډیټ کړئ، پر خپل نامه به کړئ، خپل نوم به جوړ کړئ. دا ګوره ډېر خوندور قسم کارډونه چې کوم دي هغه په دې کې پراته دي. نو موږ دغه یو اوس خلاصوو، جوړ به کړو، ایډیټ به کړو. نو تاسو بیا هم ووینئ چې څرنګه ایډیټ کېږي. نو دغه اول یو به دویم باندې ما کلیک وکړی. دا ګوره چې راواړل ملګرو، دلته ګوره هر څه تیار پراته دي چې پر کوم ځای باندې کلیک کړې هغه تیار پروت دی. ایډیټینګ صرف له تا څخه غواړي چې کوم ځای ته ایډیټ کړې هغه ځای ایډیټ کړه. اوس پر دا یو باندې ما کلیک وکړی. دا لیکایي باندې دا به زه ایډیټ کړم. پر دا ایډیټ باندې تاسو کله کلیک وکړئ بیا به دا د قلم پر نشان باندې کلیک وکړئ. له دې بعد به ملګرو دا ګورئ دا تاسو کاټ کړئ. دلته زه اوس خپل نوم ور اچوم، عطا خاورین. دلته عطا خاورین به زه کې ولیکم، خاورین. نو دا چې ما کې ولیکم بیا به تاسو پر ډن باندې کلیک وکړئ. پر ایډ باندې به کلیک وکړئ. ګوره هغه نوم دلته راواوښته، خاورین. دلته دې ته تاسو کلر هم ورکولی سئ، فونټ هم ور بدلولی سئ. اوس به زه دا ګوره کلر ما ورکړی. دا کلر باندې بیا چې لاندې راسي فونټ دی، یعنی چې په کوم فونټ کې تاسو د لیکایي غواړئ هغه هم ورکولی سئ. له دې بعد تاسو د لیکایي چې کومه ده سیده کوږ پر هر سیسټم یې راویستی سئ. سپیس خو نو دا د لیکایي سره غټولی سئ، نږدې کولی، لرې کولی هم سئ. او را تر دې لاندې چې کوم دی هغه دا د لیکایي چې ګوره تیزه په کلر کې کلر نرم دا هم کولی سئ. شیډو هم ورکولی سئ لیکایي ته. شیډو خو هم تاسو ته ګورئ دا رنګه شیډو تاسو خپل نامه ته ورکولی سئ. او بیجي مطلب بیکګراوند هم ورکولی سئ دا لیکایي ته، چې څرنګه بیکګراوند تاسو ورکول غواړئ هغه ورکولی سئ. له دې بعد به ملګرو چې دا ګرده تاسو وکړل بیا به دا بالا کانټه باندې نشان باندې به کلیک وکړئ. له دې بعد بیا تاسو ګورئ له ټیکسټ دی، سټیکر دی، بیجي دی، دا ټول ورکړئ. زه په آخر کې سیو لیکل دی، پر سیو باندې چې تاسو کلیک وکړئ دا تصویر تاسو سیو کولی سئ. اوس ما په دا دویمه لیکایي باندې کلیک وکړی ملګرو. دارنګه دا هم تاسو ایډیټ کولی سئ. خو ګورئ دا ګرافیک ډیزاینر لیکلی، زه به پر دغه باندې به ورته ایډ وکړم، دغه به ایډ کړم. نو چې دا مې ایډ کړل دا دلته برابر سو. لاندې دا نمبر لیکلی دی، پر نمبر باندې چې تاسو کلیک وکړئ نمبر بدلولی سئ. تر هغه لاندې ګوره بیا دا د نمبر دی، تر نمبر لاندې کانټیکټ دی. مثال کې ته خپل ایمیل دلته ور اچولی سئ. تر هغه لاندې چې دی ستاسو ایډرس دی، ایډرس تاسو ور اچولی سئ، هر رنګ یې بدلولی سئ. د دې له څنګه ګوره دا د میپ نشان یې ورکړی، د میسج دی ورکړی دی، د ټلیفون دی ورکړی دی.
د هر قسم سټیکران چې دي هغه به زه دلته اوس تاسو ته درشم د سټیکران چیرې میلاویږي. پر دا سټیکر باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. دا ګوره په دې کې چې اول دی شیپ ته چې څرنګه شیپ تاسو ورکول غواړئ هغه دی، بیا لوکیشن دی، د دې خپل نښانونه دي، سټیکران دي، د فون غ دي، د ایمیل غ او دا لاندې د ویب سایټ غ دي. دا به مختلف قسم دلته چې کوم دي سټیکران په دې کې موجوده دي. سټیکران تاسو لګولی سئ. اوس به زه بیرته پر بیک باندې ولاړ سمه، نو هلته به تاسو ووینئ چې دا کارت زموږ په کوم نامه باندې جوړ کړل دغه رنګه یې تیارولی سو او په اخر کې سیو لیکلی دی ملګرو. پر دا سیو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو پر دا کې تاسو به دا کارت چې دی هغه سیو کولی سئ په خپله ګیلري کې، خپل موبایل کې یې سیو کولی سئ. له دې بعد ملګرو د بالا هوم رنګه نشان چې کوم دی پر دا هوم باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا بالکل ستاسو په ګیلري کې سیو سولی. نو ملګرو کومه چیرې ویډیو خوښه سوې نو ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره یې هم شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب له څنګه د ګنټۍ نشان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل کلیک وکړئ ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره راځي. نور ماته راکړئ اجازه، تاسو پر خدای سپارم. الله حافظ.